سوید او طعام کې فرق څه دی؟ سوید او طعام یو شی دی، یو دا قول چې یو شی دی بس. خو سوید او سړی پوخ کړي نو د هغې نه پس بیا طعام جوړ شي. ځکه ښکار سړی نه خوري، اول سړی ښکار وکړي بیا پوخ کړي، نو چې کله کچه دی نو سوید دی، چې کله پوخ شو نو طعام دی بیا یو. دویم نمبر دا ده چې سوید تازه وي، تازه، او طعام هله شي چې کله پې مالګه سړی واچوي او نن سبا پې سړی بیا هغه سوي د پاسه واچوي، سرکه مرکه پې واچوي په میانو باندې، او دغه شانې نیمبو پې واچوي، او د هغې سره قسمه قسم څه د میانو پخولو خو نوي نوي طریقې رالي که نه، ګریل پیش پکې ځان لري او تیکا پیش پکې ځان لري. پخوا به دغه یو ساده پخېدو، نو د هغې نه پس بیا ته طعام جوړ شي. هسې پوخ شي په غوړو کې نه دا سوید شو، او چې ښه پکې مالګه مساله پکې مرچکۍ پکې واچوي نو د هغې نه پس بیا طعام شو. دا دویم فرق شو. دریم نمبر دا ده چې سوید هغې ته و چې د دریاب نه ژوندی راوخیږي. کونډه کې تاسو میل دلی که نه پړقېږي، بیا دا سوید دی. او چې کله بیا مړ شو ساعت یې وختله د هغې نه بیا طعام جوړ شي. نبی علیہ السلام فرمایي چې دریاب موږ له سره واچو نو هغه زموږ دپاره حلال دی. دریاب چې سره واچو الله حلال دي زموږ دپاره. احل لنا میتتان یا سمک والجراد. صحابه کرام چې 13 ورځې هغه د یو 300 کسانو 18 ورځې د یو مهینه خوراک کړی و، هغې ته سمک عنبر وایي، سمک عنبر، هغه جنگ ته سریة العنبر وایي. نو 13 ورځې خوراک کړی و. وحرم علیکم سوید البر، حرام دی په تاسو باندې سوید او ښکار د وچې ما دمتم حرما، سو پورې چې په حالت دی حرام کیئ. واتقوا الله، د الله نه ویرېږئ، الذي هغه الله الیه چې د الله ته به تحشرون، تاسو را جمع کولی کېږئ. جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس وشهر الحرام والهدي والقلائد. په دې مبارکو آیتونو کې د قلایدو او دارنګې د هدایاو ذکر دی. یعنی دلته کې نظر الهی بیانېږي. یو نظر د غیر الله دی وروستو روان دی، دې ته نظر د الله دپاره وایي. نظر الهی دا دی چې سړی وایي چې زه هدیه لیږم، دا به نظر د بیت الله دپاره، څوک به ځان لالا لګي، قلاید لیږم، دا ټیک کار دی. سړی په جذبه کې راشي چې د طالبانو له ګډه لالوم، نو دا څه بد کار خو نه دی که نه؟ نو دا جایز نظر دی. یا زه په دې کلیوالو باندې میخه خورم، غوا ورته لالوم، نو ټیک دی، خو د غیر الله دپاره نه. جعل الله الکعبة، الله مقرر کړی د کعبه، البیت الحرام، چې د عزت کور دی. الله مقرر کړی د کعبه د عزت کورو. دا البیت الحرام عطف بیان د کعبې دپاره دی. قیاما للناس، سبب د ژوندون دی د خلکو دپاره. څنګه سبب د ژوندون دی؟ امن پکې دی که نه؟ سبب د ژوندون دا شو. او یادار چې په دې کې خلک بزنس کوي. قیاما للناس بالکل عرب ته مراد دی. عرب قیاما للناس دا د عربو دپاره قیام دی. یعنی د یو معتمر په سر باندې څومره پیسې علي، یو حاجي په سر څومره پیسې، ټول سعودي عرب ولدا چلی نه. دا اوس چې د حالات خراب شو که نه، دا کرونا کې دا حرم بند شو او د سعودیانو بزنس بند شو. نو اوس تاسو ګورئ که نه، هلته چې کوم سړی په ویزه دی نو وایي زمانه څه وکړه، زمانه اوس ته تنزل وکړه. تنزل پېژنئ؟ یو درجه لاندې کوشه تنزل. نو د خپل دا ولا هغه چې دله کوم کفاله ورکړل هغه پرېږدي، بل سړی والي. نو 10 زره دې دا اخېستی، 10 دې بل والي. یا ورته ته اوس وکړه، ته دغه وکړه، ان آوټ وکړه، لاړ شه واپس پاکستان ته بیا راشه. نو په دې کې اوس څه فایده ده؟ پاکستان ته راشي، هلته دې په ډیپارچر باندې او دارنګې په سفر په ارایول باندې په دې ته پیسې میسې ولګي، بیا بله ویزه ولګي، بیا ټیکټ ولګي، نو بیا ورته پیسې میلاو شي. دا ولې هغه پیسې په دې 2 کاله حرم بند کړو، نو د هغوی معیشت په ټپه ولاړو، اوس په دې طریقه باندې واپس پیسې د خلکو نه علي. نو قیاما للناس دا معنا ده چې سعودیان پکې پیسې ګټي. بل دا چې لکه د حرم مخې ته ځیم که نه، حقیقت دا د قیاما للناس د دې حرم نه مخې ته، د حرم مخې ته موږ په دې ښار ابراهیم خلیل باندې کوم چې دا ملک فهد کوم ګیټ دی، په دې سړی بار ته راوځي، نو هغه ځای کې لکه دا کوم زموږ د حال چې دی که نه، په دې کې 10 دوکانه وي تقریبا. یعنې دومره واړه کیبینګي داسې ورپورټه شانې ځای وي. څوک به ګړۍ خرڅوي، څوک به جوس خرڅوي، څوک به د ګنو شربت خرڅوي. تپوس کې څومره ګټي، نو د میاشتې څومره ګټي؟ د میاشتې 80,000 ریاله، 1,00,000 ریال، دومره پیسې به ګټي، 2,00,000 ریاله. مزدور چې نیولې هغه ځان له جوس په خرڅوي او 10 مزدوران به ورسره وي. ولې؟ ځکه دا ډېر غټ ګڼه یې هغه ځای کې قیام للناس. حقیقت دی چې کعبه د قیام للناس دی، نو معیشت په طور باندې هم قیام للناس او د امن په لحاظ هم قیام للناس دی.